أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. سورة البقرة آیت 58 پدې کې الله رب العزت د بنی اسرائیلو د یو حکم او د هغې په ذیل کې د یو واقعې تذکره کوي. الله دې ته ویلي یو کلي ته داخل شئ، لاړ شئ یو کلي ته، څه کلی و، کوم ځای و، کما علاقہ کې پروت ہو. قرآن و حدیث کے پدے باب کے سے تفصیلات نشت، مفسرین و اقوال لی مختلف. اللہ رب العزت نم زکا پٹی خدے چہ دنم پا معلومیدو کے اور پا نہ معلومیدو کے سفیدہ و نقصان نشت. اصل چیز د واقع مغز دے چہ واقعہ کے د مغز خبر صدا قابل عمل، چونکہ موعظت تپارا خبر دا دے وجنا قرآن و حدیث کے دائے تفصیل نشتہ و دے پورے انخلیمہ پا دے مفسرین کتابوں لکھی و مستقل فند دا، لیکن کدا چاہتا معلوم شی نہ ہم سے فائدہ نہ گئی اور کدا چاہتا نہیں معلومہ نہ ہم سے نقصان نہ گئی. عام مفسرین بھی دا اریحا کلے دے ہر سے چرے ہر سن میں چرے خلا دی تویلو دی کلی تا داخل شیخ دلتستاس دا پارا پوافر مقدار کے ہر سشترے، لیکن اللہ رب العزت دا داخلے دو دا پارا دو سیزنو خود یو سیز دارے چو ودخل الباب سجدہ دا خار دروازے تا چو ور داخلے گئی ہے نو عاجزے سرور داخل شیخ. معلومی کی دا چدا سو مقدس خار دے اور داغے مفسرین و قول تا ترجیح حاصل دیشی چدا بیت المقدس تھا. ماویل دا اقوال لی پدے باندے سو تفسیر مبنی نہ دیکھ اخکاری کی دا چسا مقدس خار دے اللہ رب العزت دا فرمائی چو ورزے نو عاجزے سرور داخل شیخ. زمونگا دا مساجد ہم دا حکم دے کہ سڑے مسجد ترازی داخلی گی نو عاجزے سر درش خیخ پد مخ کی درود و سلام دو ہوئی اور دعا دیو کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. دا ہر مقدس زید پارا حکم دے، لیکن زمونگا مسجد تراتلل اغم چرازی دو کسان نو کنج کے کنج ورکڑی گپ شپ لگئی دا اللہ دا رحمت دا دروازے دا پرانستلو موقع دا نمونگنا موقع خطش. دا مساجد و دروازے تا سڑے زی نبایت چدے احترام سر لڑشی سجدن لڑشی عاجزے سر لڑشی اور دے دا پار راشی چے اللہ دا خپل رحمت دروازے پہنگ پرانزی زمون گناہو نہ ہم موری جئی اور کا مصائب و مشکلات بھی مونگتے چے اللہ کا حل کی. اغیتم دا حکم و دروازے تا چیزے عاجزی کا ان کی اور داخل شی. وقولوا حطتن دا داغی دا استغفار کلمہ دا سنگا چی منگا وایو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا محض استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ وایو داغی قول و حطتن دارا استغفار قائم مقام دا داغی منگا معافی غوڑو
زمونږ د جرایمو د ګناهونو د خطاګانو بخشش غواړو. قولوا حطه، یوې قول خو یوې فعل خو د دې فایده بدایي چې نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. مونږ با تاسو ګناهونه وبخو او کم خلق چې احسان کوونکي دي په دې عمل باندې په دې احکام او عمل کې هغه ته محسن ویلي. یعنی یو سړی چې عاجزۍ سره ور داخل شو او یو سړی چې حتتن وې نو دا محسن دی. مونږ بدلا نورم صور کو زیاتی انعامات احسانات ورکو. دا یو حکم ملو شو. دی سو کړل قرآن خو اجمالی فرمائی فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. بدل کہا کسانو چې ظلم کړو وینا بدل کړو وی غستا غیر دا غینا چې ویل شو دي. حتتن بدل کو داغه پدې حبتن فی شعرتن وي او حنتتن وشعیر وي چې موږ له غنم پکار دی وګیو په زید دې چې حتتن وي نو دی حبتن فی شعرتن وي. یعنی د الله الفاظ بدل کړل. جمله دا مطلب د الله الفاظ چې هغه د معافی په خاطر وي د عبادت په خاطر وي نو د هغه شان ته ادایګي ضروری ده. دارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې چې په کوم الفاظو کې نقلی پاغه الفاظو کې د هغه ادایګي ضروری ده. علماء احناف د دې آیت کریمه نه دا استدلال کوي چې اسکار او ادعیو کې توقیف ده. توقیف دا مطلب چې هر سړی با د شریعت خوا کې ادریږي او چې قرآن او حدیث کې کم شی کم دعا کم ذکر په کومه طریقه ده پاغه طریقه باندې وې ده خپلې. دا ضابطه را د قرآن مجید. کوم خلق سره چې کتابونه نه ناغه د جساس کتاب وګوري رعایت کریمه دلاندې. دارنګه هغه د امام قرطبي کتاب وګوري رعایت کریمه دلاندې چې الاصل فی الاذکار والادعیه التوقیف. دا قاعده اسه نه ده بلکې د دې آیت کریمه نه ماخوذ ده. دی لفظ بدل کو الله حبت الله ویلو حتتن دی د توی په ځای حب ویل ده د توی په ځای به بدل کړل. اغم دعا وا اغم د دې ضرورت و لیکن الله چې د کوم سیس تجویز کړو دی هغه پر خود مفسرین وسره دا هم لګي چې دی په ځای د دې چې سجدن لړشي دی په تولن لاړل مذاق وړو کړه الله دغه حکم. دغه د مفسرین قول له قرآن مجید کې دا نشته دی. قرآن چې په کوم سیس گرفت کړل هغه دغه فبدل الذين ظلموا قولا غیر الذي قيل لهم. قرآن مجید گرفت پدې گئی. هغه خلق چې هغه د الله الفاظ بدل کی د رسول الفاظ بدل کی. قرآن وی الذين ظلموا فبدل الذين ظلموا قولا واخذوا غير الذي قيل لهم. هغه قول کم چې الله ویلو هغه دی بدل کو ویغست غیر دا غینا چې ویل شو دي. یعنی یو لفظ بدل کړل دی. او قرآن سوئی بدل الذين ظلموا. دا به ظلمی چې یو سړی د الله الفاظ بدلی او دا به ظلمی چې یو سړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اسکار او د ادعیه الفاظ بدلی. دا ظلم دی. ورپسې سوئی فبدل الذين ظلموا قولا غیر الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. پدویم ځل نراولیگا مونږ پای کسانو چې هغه ظلم کړو عذاب د برینه.
عذاب وجه سره تبدیل القول، دا الله د فرمان بدلول، دا الله د ورکړی شوي ذکر بدلول، دا ظلم دی. قرآن دی کې دو ځله دي ته ظلم ووي، دا ډبل ظلم شو، دوهرا ظلم. بیا دا د عذاب سماوي سبب شو، برنا چې کوم عذابونه راځي دا راغې سبب شو. نو بیا دې باندې بل فتوم لګول بما کانوا یفسقون. فسق څه ته وایي؟ د الله د فرمان بردارانه وتل. بما کانوا یفسقون، په دې وجه چې دی د الله د فرمان بردارانه وتل، سبب یې دا یعنی دعا یې کړې ده لیکن الفاظ یې بدل کړي دي. دا د مفتی صاحب فتوا نه ده، دا د الله رب العزت کلام دی. ځکه چاته فاسق وایم نه شاید چا فاسق نه وي، لیکن الله چې چاته فاسق وي نه هغه فاسق. دا څنګه تاسو به وایئ چې د بې محله نن یو بحث شروع کړی؟ دا بې محله نه دی. مونږ اسماء الله الحسنا باندې مخکې نه بحث را روان کړو. نو پای کې ما ویلیو چې دا اسکار د پاره اصول لري، دا اسماء الله الحسنا د پاره چې دا ضمن د یو جمله مفید کې ویل پکار دي، یعنی یو جمله مفید ویل پکار دي. سبحان الله ویل پکار دي، الحمدلله ویل پکار دي. ولې؟ په دې وجہ چې قرآن مجید فرمایي ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها. فادعوه بها سمانا الله نه سوال کوي د دې نمونو په وسیله. قرآن مجید دام فرمایل قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنى. الله را بلے یا رحمان را بلے، آوازو کې ورته خو دعا څه ته وایي؟ غوښتل. د هغه دپاره ښایسته ښایسته نومونه دي. د هغې ذیل کې ما دا ویلي وو چې په کار داري چې مونږه د جملې مفید په ضمن کې د الله نوم واخلو. د خلکو په هر څه اعتراضي. یو سړی چې هغه قرآن نه ویلي، هغه حدیث نه ویلي، هغه د مسئلې گہرایۍ ته د کوزېدو کوشش نه کوي، نه به وایي فلانې داسې وایي فلانې داسې وایي. سوال لای چې کله یو ذکر قرآن ښودلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی دی، د هغې اتباع لازم ده که لازم نه ده؟ یو تپوس ده. آیت کریمه په دې بنیاد ویلی دی چې کله الله رب العزت موږ ته حکم کړی د الله تسبیح وایه، د الله تعظیم کوئ، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پای څنګه عمل کړی؟ فرمایلی دی اجعلوها فی سجودکم او اجعلوها فی رکوعکم. تعظیم د الله رکوع کې کوئ سبحان ربی العظیم، اور تسبیح د الله سجدہ کې کوئ سبحان ربی الاعلی. دا ذکر دی. په دې اعتراض د خلکو دا چې تاسو وایئ یا ودود یا ودود ذکر نه دی. ما یې شرعاً ذکر نه دی. پوهېږي نه خلک په خبره باندې. اسماء الله الحسنا هغه ضمن د جمله مفید کې ویل پکار دي. د کله نه دا رواج شروع شوی دی چې سل دانې یا الله یا الله یا الله وایه. دا حدیثو بے شمیره انگنت کتابونه دي. آیا پای کې د ذکر دا قسمه طریقه شته چې ته زر زله ووایه چې الله 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 الله؟ دین زمونږ بالکل واضح دی. آیا صحاح کې د صحاح نه علاوه سنن کې، معاجمو کې، مصنفاتو کې آیا دای سشتره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته ویلي چې دا لفظ ته داسې ووایه؟ زمونږ د پاره چې کم ذات واجب الاتباع دی هغه صرف او صرف سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم.
دې کې د چا ضرورت نشته چې فلانه پیر صاحب وایي. دا سوال کول خو غلط دي د سر نه چې کدا بدعت نه دا صوفیا ولګي. دا غینو تاسو موږ نه غلط تاسو زما ان شاء الله خپل موقف باندې ند دلایل ویم دا یو بنیادی دلیل خدغه دی کوم چې ما قران کریم آیت ویل ده چې اسکارو کې توقیف ده. لکه براشو د حدیث کتابونو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی ته دعا خود له مشهور حدیث ده چې تماس ختن سملی نو یو دعا وکا اللهم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجهت وجهي الیک والجأت ظهری الیک رغبتا ورهبتا الیک. وګدا دعا داغه په اخر کې الفاظ دي آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. دا دعا یو خدلا دا زده کې دا دعا حدیث کرا دی چا چې دا ماسخوتنه وي او د په دغه شپه کې مل شو نو مات شهیدا د شهید مړ ده دلبا الله د شهید برابر اجر ورکوي. ثوابونه پسې مونږ ډېرې منډې وو خو عمل نه کوو. هسې صحني دور مونږ عیا شو دی باب کې چې دې سره دومره ثواب ملاویږي. کوم شی چې صحیح حدیث کې ملاویږي پکار راي سړی په هغې عمل وکړي. دا دعا زده کوي کسې دی پینځ وخته مونږ ته یو اواز کېږي د الله اکبر الله اکبر اذان کېږي. پینځه وخته چې سړی دی جواب وکړي جواب دا چې په خولې هغه شانتي ووایي څنګه چې مؤذن وایي. البته د حي علی الصلاة حي علی الفلاح په جواب کې لا حول ولا قوت الا بالله وایي. نو دل الله د مؤذن د اجر برابر اجر ورکوي. مؤذن ګران کار کوي که آسان کار کوي؟ دینی بجې را پاسېدل جماعت ورکولاول او بانګ ویل آسان کار دی که نه؟ ته سار راشه تا ته پته ولګي بیا دروازې څلور ټیمه راتلل خپل کار پرېښودل فکس ټایم باندې بانګ ویل آسان کار نه دی. او بیا موږ مؤذن له ورکو څو آیا د علاقو کې مؤذن لا د اجرت ورکولو یا د مزدورۍ ورکولو څه تصور شته دی؟ او کا غریب خطا هی چرته بالفرض د خوب نو د سلورو په 3 بجې بانګ وي خلک به بق بق شروع کړي دا وړون دي لیکن لږ انصاف وکړه دا بني آدم دی. یعنی یو سړی مونږه پنځه وخته مونږ راولي خو چې کله د هغه لږه خطا وشوه که نه موږ وایو دا ډېر بېدینه سړی دی او دی دا چل کوي او دا چل کوي تا کمې باخې والو زول دا ډېره غلطه رویه ده. خپل محسن سره خلک غلطه رویه نه ساتي. دا محسنین دي زمونږه یو سړی مونږ نه مخکې ودرېږي پیسې نه اخلي په ټایم باندې هغه حاضري کوي دا محسن دی زمونږ. هغه ذمه داري اخیستې د قوم لمونځ الامام ضامن یو سړی چې امام دی هغه د ټول قوم د مونځ ذمه دار دی. که ته مخکې شه مونږ به ورپسې ودرېږو. زه مخکې مصلی باندې نه خوشحالېږم نورو کلو ته زه لاړ شم زه شاته صفونه کې خوشحاله یم. بهر کې مؤذن چې کله اذان کوي نو د هغه اجر څومره دی؟ المؤذنون اطولهم اعناقا یوم القیامه. مؤذنین د قیامت پر ورځ به دا هسکه غړی ګرځي. یو سړی چې جواب وکړي نو هم هسکه غړی ګرځي. تاسو کې څومره کسان دي چې هغوی د بانک په وخت کې خپلې خبرې اترې پرېښې او د مؤذن جواب یې ورکړي په دې پیسې لګي دی چا نه خو کوي یې څوک نه کوي. یہ ته بدعملي وایي. دا بدعمله قوم دی دې سزا ده دغه چې په دې به کله یو مصیبت راځي کله بل. دا بدعملۍ نتیجه ده. بدعملۍ اواز هغې ته نه وایي کوم ته چې خلک بدعملۍ وایي. ستا علم کې یو چیز موجود دی یو سنت ستا پې پیسې نه لګي او ته هغه نه کوې نو دا بدعملي نه نو سره
زنانه څنګه جواب ورکوي د هغې خو ډېر بل شان دین دی هغه جواب پیژني نه. او چې کله مؤذن اذان کوي نو که سر باندې لپټوي نو په سر لپټو اچوي یو دا کار کوي دویم بس وایي خدای خیر بیا به خپل کار شروع کړي بیا به خپلې خبرې شروع کړي دې ته متوجه کېږي دې کې اجر دی موږ دپاره خو د الله اجرونه دا ډېر زیات دي موقع ډېرې زیاتې راځي لیکن مونږ موقع ضایع کوو. د مؤذن د اذان نه وروستو چې مونږ درود وایو او مونږ دعا وکړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره اللهم رب هذه الدعوة التامة نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زبا د قیامت پر ورځ د دې ویونکي سفارشي د شفاعت کو 5 وخته دا موقع مونږ ته ملاویږي چا په دې 5 وخته عمل کړی دا بد عملی دی مونږ صرف په دې کې چې مال پیسې راشي زه به حج وکړم او که مال پیسې راشي زه به دیګونه پاخه کړم پیسې راځي یا نه راځي دا کوم ساده آسان اعمال دي دا کوي ته دا کول پکار دي دا دعا کوم چې مونږ وایو اللهم اسلمت نفسي الیک دا ډېره بهترین دعا ده که سړی دا ماسخوته نه وایي نو صحابي ته وایي مت شهیده ته به شهید مړ شي هغه صحابي دعا زده کړه بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل واوروه هغه اورول شروع کړل هغه ګناه نه تا ته یو سړی واوروه صحیح خبره ده که څه غلطي نه پکېږي ټیک پکې ورته دی وایي شرمېږم په کنځلو چرې یو د شرمې دی یو سړي ته بانګ ووایه دی به سر وباسي روباسي لکه ته د الله د لویوالي اعلان نشي کولی چې الله اکبر الله اکبر لیکن صبر آئی دا چاہتا ہوئے بانگ وائی ویدا بل خپل کاری اختیار پکارے دے خلکو رسڑے سپیغلی ورکی دا مسلمانے اگدی دعوی کئی بانگ نشی ویلے نہیں سا مطلب دا مناسب خبر ہے نا صحابی ذکڑا اور یہ ناغو ویل آمنتو بکتابک الذی انزلتا و برسولک الذی ارسلتا اہل علم پوئیگی چې رسول د نبی نا اولائی او بہتری اگر الفاظ د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بدل کړل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل ما چې څه ویلي هغه ووایه په دې ضابطه که پوه شوی نو په دې ضابطه به هم پوه شوی چې یو سړی تا ته اجازت درکړي چې یا الله دا ذکر دی ودنه تپوس وکړه چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ښودلی داسې یہ تو ذکر مفرد ہوئی دا بدعت ہے دا کہ صوفیاء کی یوم بدعت کی او کہ سوک عوامی کی او کہ سوک خواص کی دا بدعت دا خبر ما زانا نہ وکړي دا ما د قرآن او د حدیث رڼا کې کړو د دې یو بل نظیر تا ته خیمه فرض مونځ چې کله وشي امام دویم سلام وګرځي نو دی به تر څومره مودې پورې قبلې طرف ته د مخي یعنې امام چې سلام وګرځو نو قبلې طرف ته به دی څه وخت پورې ناست یا به څومره وخت دي اپا داسې نه کوم چې بعضې خلک کوي ما تېره هفته کې 2-3 کسان لیدل ناست دي هلته کې دعاګانې کوي اذکار کوي کم سے کم 3-4-5 منټه هغه بدعت دی صحیح مسلم حدیث ہے کان لا یقعد الا مقدار اللہم انت السلام منک السلام شاہ اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرمائی دے مقصد دارے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد اللہم انت السلام پا مقدار قبلے تمخو دمرا بناستو اغین رستو بیاسشو پابا سید نو تبخ پلو حوائی جو دا پارا او که ناستبا نو قوم تبے مخ دا طریقہ غلط را چې سړی 15 منټه ناست د قوم نه خفا اسکار کوي دا دین نه دی دا بدعت دا جایز نه دی دا اللهم انت سلام منک السلام په دې کې خلق یې اضافه کوي الیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام
ادخلنا دارک دار السلام. دا الفاظ عام دي، ټول عوام خواص ویخ، لیکن امام طیبی الکاشف کې او داغنا ملا علی قاری المرقات کې نقل گئی مختلق و بعض القصاص. دا بعض خلکو د ځان اختلاق کړل، اختلاق باندې جوړول، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ نه دي. الفاظ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکتا یا ذل جلال والاکرام. په بعض احادیثو کې یام نشته، تبارکتا ذل جلال والاکرام دواړه درست دي. دې کې نور څه الفاظ نشته. محدثین او فقها دې تنقید کوي. صوفیاء کرام کوم چې بهترین صوفیاء دي او الله پیژني او د الله معرفت هغې ته حاصل دی، د هغې الفاظ داسې نه دي. امام ابن العربی دا یو مالکی عالم دی، یو ابن عربی دی صوفی، دا کار خو ډېر خراب دی. دا بدعت ټول نمخ کې هغه پیدا کړی. ذکر مفرد د هغې لپاره هغه ډېر ناشنا دلیل دی. کوم اسماء الله الحسنا باندې چې زه بحث کوم د دې مقدمه کې ما لیکلي دی ټول هغه دا وایي چې زه الله الله ذکر یم چې هسې نه زه چېرته لا اله ویم الا الله ته نه رسم او د میانځ میانځ کې مړ شم نو بیا به زه کافر مړ شم. دا دې حال دی. بیا د کلمې طیبې بنیاد وباسوی. عجیبه خلق دی دا، خپل عقل هر ځای ور داخلي. دا د صوفیاو امیر دی. دا مصیبت ټول نمخ کې هغه جوړ کړی دی. هغه نمخ کې دا بدعت نه و. هغه ابن عربی دی. الف لام چې پراشي ابن العربی دا مالکی عالم دی. دا زما لاس کې دا کتاب دی المسالک فی شرح موطا الامام المالک، د امام مالک موطا شرح ده. د یو بل شرم د موطا د القبس وی دې کې لیکي قال قوم من المتصوفه. د صوفیانو یو قوم دی هغې وی لا ينبغي لاحد ان يدعو الله تعالی الا باسمائه وصفاته. مناسب ندی چې الله نه سوال وکړي شي مگر د هغه په اسماء او په صفاتو. ځکه چې الله تعالی فرمایلی دي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. وفي الحديث الصحيح او صحیح حدیث کی راضی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي بشک د الله یو کم سل نمونه دي چا چې دا راګیر کړل جنت ته ور داخل شي. فاذا احصاها العبد دعا بأي اسم شاء منها استجيب له. کله چې انسان دا یاد کی نو بیا چې کم ضرورتي دا غي ضرورت ته پاره دی د الله هغه نوم وای نو الله ورته سوال قبلې. څنګه اذا قال یا غفور اغفر لي، چې کله دی وای یا غفور اغفر لي، یا فتاح افتح لي، یا تواب توب علی. ته ودا سی وای یا تواب توب علی. یا تواب ته چا ذکر نه دی، یا تواب توب علی، یا غفور اغفر لی، یا فتاح افتح لی. تاہان قیاس کټول سړی وګړي دی وای یا رزاق مال رزق راکړي. یا الله ته مینه کوونکې ودود ما سره د خلکو مینه پیدا کړي. یا الله ته غفور په ما پرده راولې. یا الله ته رحم کوونکې په ما رحم وکړي. دا طریقه ده. دا بدعت جوړ کړی دی خلکو. دی چې دا لیکي نه بیا وایي قلنا هذا لا يكون من كل الناس. ټول صوفیاء داسې نه کوي. ولا يكون هذا الا من عارف بالله تعالی. کوم صوفي چې هغه ته د الله معرفت حاصل نه هغه داسې وایي. دا نور خو دغه ته بوتې وایي. دا یو د داسې سړي کتاب شو چې دا د شپږمې صدۍ عالم دی. اوسنی سړی نه یې چې دا ته به وایې چې دا جي وهابیان دي.
او دا نجدیان دی او دا پنجپیریان دی. دا نه د پنجپیریانو دین دی، نه د وهابیانو دی، نه د اهلیدیسو دی، نه نجدیانو دی. دا د الله او د هغه د رسول دین دی چې ذکر د الله په هغې طریقو کا څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي. په کې ذکر مفرد نشته. او متاخرینو کې دا تفسیر روح المعانی د سید علوسی بغدادی حنفی عالم نه ده. د سورۃ الاحزاب آیت کریمہ وذکر اللہ کثیرا 21 لاندې دی لیکي صفحہ 238 ومما ينبغي ان يعلم انه قد صرح بعض الاجلہ كالنووي. یو خبره باندې ځان پورا پویول پکار هغه دا چې واضح بیان کړی دی بعضې جلیل القدر علماء لکه امام نووي. دا معنا وکړه مالا لوی لوی عالمان لکه امام نووي تصریح کړی دا ان ذکر الله تعالی المعتبر شرعا ما یکون فی ضمن جملة مفیدہ. چې د شریعت په نظر کې با آغا ذکر له اعتبار وی چې آغا جمله مفید ضمن کی څنګه که سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله ونحو ذلك. دا سے قسم جملے دا ذکر د شرعا. او هغه شی یکون بمفرد لا يعد شرعا ذکرا. او کوم چې مفرد راغلی نحو الله دا مثال ورکړل او قادر او سمیع او بصیر دا سيزونه دې ته شرعا ذکر نشي ویل. والناس عن هذا غافلون. خلق د دینه به خبر دي. زما خبره غلطه او کنه د خلکو خبره غلطه. خلق د وای خبره کوي، د وای خبره نه کوي خلق. قرآن مجید نه مونږ ته معلومه ده چې الله څنګه ذکر کړی دی مونږ ته ویلی دي هغه شان وکړو. حدیث نه معلومه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه ذکر چا بدل کړی نه هغه منې کړی دی. محدثین اللهم انت سلام کې اضافه ته ناروا ویلی دي. نو مونږ ولې دا الله یا الله یا الله یا الله یا الله وایو؟ دا مناسب نه دی. ته دا وایه یا الله په ما رحم وکړي. قرآن دا نه دی وی چې ته صرف یا الله یا الله یا الله وایه. قرآن فرمایي فدعوه بها. دکه صحیح طریقه دا دا اسلم لار دا درست لار دا خدارا چې سړی دا غي اسکار اتباع وکړي کم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي. هغه اسکار چې د هغې څه بنیاد نشته دی. که هر څومره لوی صوفي دی هر څومره لوی بزرګ دی هغه نبي نه دی. خلک په دې نه پوهېږي. لوی نه لوی سړی صحابي دی ولې نه شي هغه نبي نه دی. نبی هغه ذات دی چې د هغه هر قول او هر فعل واجب الاتباع دی ما سوا د خصوصیات. هغه مونږ ته الله ذکر نه دی ښودلی. دوکم کوي خلقو سره د آخري خبره چې قرآن کې دا ذکر لیکلی دی. کوم ځای لیکلی؟ قرآن کله کله تپوس وکړي که نه چې دا کار چا کړی دی دا چا کړی دا چا کړی. قرآن د هغې جواب کوي چې قل الله. دې څه وایي دا به دلیل کې پیش کړي چې قرآن کې خو الله شته دی. پاگلتوب مه کوه. دا د قرآن اسلوب دی د قرآن انداز دی. تا ته یو سړی فلانې راغلی او که نه راغلی ته وایې او دې څه مطلب دی؟ د دې جملې مطلب دا دی او هغه راغلی و. د قرآن د دغې جملو دغه مطلب دی چې ځمکه اسمان چا پیدا کړي دي دی غږ نه کوي. نه ته ورته ووایه دا الله پیدا کړي دي. دا آیت خو الله د ذکر دپاره نه چلولی. قرآن کې ته داسې وښیه چې الله فرمایلی دي چې الله وایه. بیا ټیک دا د عجمیانو استدلالي. هېڅوک عربي دا استدلال نه کوي. د بهر کیف شرعاً دا جایز نه دي. د یو سړي که ګنټه عمر دی او که کال عمر دی د ده لپاره بهتري دا ده چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق دی. په قبر کې زمونږ نه تپوس د پیر صاحب نشته. ګورې
نه د امام شته نه د مجتهد شته نه زما او ستا او د بل او د بل دی تپوس دا دی چې من نبیک د چا خبره ستا په نیز بغیر د چیو او چراغ قابل قبول وه تا تپوس دا ذات صرف او صرف د سیدنا محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم دی د بل چا نه دی دا بحث غیر ضروری نه و دا ضروری بحث و ډېر مخکې ما یو ځل کړی و 2 کاله مخکې شاید منځ کې دې تذکره نه وه شوې نو خلقو ته دا ناشنا ښکاري چې دا ګنې ځان نه خبرې دي دا د ځان نه خبرې نه دي دا بنیادي خبرې دي زمونږ په دورههای تفسیر کې هم دا موندل کېږي په دې باندې د علاقو کې ډېر خلک وایي کتابونه هم لیکلي وو الحمدلله چې کله نه تفصیل د مسلې وکړی شه نه بیا خلکو کتابونه پټ کړل اوس نه ملاویږي دلیل قرآن و سنتی زما قول یا زما فعل دلیل نه دی قرآن و حدیث کې چې کم اسکار دي پاغه طریقه باندې اسکار کوي کیفیت ته مغی اوس په مونږه د صوفیزم حمله ده صوفیان یو درولی په جماعت کې سر نه سنډي را سنډي او ذکر کوي او خلک صاحب دي صحابه کرام ودا سے کول صحابه ودا سے نه کول دروغ مو وایي دا ټیک دا چې ذکر په ولاړه کېږي په ناسته کېږي په ملاسته کېږي دین انکار نشته په ملاسته هم ذکر کېدی شي په ناسته هم کېدی شي په ولاړه هم کېږي په تلو راتلو هم کېږي لیکن دا کیفیت دا کم چې دی چې کله خپې ډوي را ډوي کله سر سنډي را سنډي کله سونار کې سپیمو کې گئی دا د شریعت کې د ذکر دا طریقې نشته دا بدعات دي الله نه دعا غواړو چې الله زموږ عقیده کې او زمونږ اعمالو کې بدعات نه پیدا کوي اقول قولی هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمین